لله حمدا طيبا كثيرا مباركا على نعمة الإسلام الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأجله إلينا ومنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما بعد، عزتمندو ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې موږ د قرآن د ختم په سلسله کې راجمع شوي یو. زه ټول اول قاري صاحب او د هغې والدینو ته د زړه د کومې نه مبارکي وایم چې د دې فتنو په زمانه کې چې د هغې فتنو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اشان سره کړی و چې په دې امت باندې یو داسې حال روان دی چې په دې به دا فتنې داسې رابرسېره شي لکه د تسبو منځ چې وشلېږي او تسبیح څومره به سرعت سره ځمکې ته رواني، داسې به خلک د دې فتنې سره ایله اشنا شي چې بله به شروع شي، هغه به لا پېژندلي نه چې بله به شروع شي. او دغه شان دغې اسلام او ایمان بچ کول به داسې ګران شي لکه باران کې چې سړي سکروټه په لاس کې نیولې چې پرېښودل یې نقصان دی او راټینګول یې هم ګران دي. زه تاسو ټولو ته دې محلې والا ته هم مبارکي وایم چې تاسو ډېر خوش قسمته یې چې په دې زمانه کې تاسو ته الله تعالی داسې قاریان او حافظان درکړي دي. وجه یې دا ده اول اسلام هغه نعمت دی چې هغې باره کې الله تعالی په خپله باندې په صراحت سره فرمایي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالی وایي ستاسو دپاره مې نن ستاسو دین مکمل کړ، ټوله پیدې تاسو ته ده، په تاسو مې د خپل نعمت انتها وکړه. الله تعالی یې تعبیر په نعمت سره کړی دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، ستاسو دپاره مې اسلام د قانون دپاره غوره کړو. مفسرین لیکي چې په اول سر کې د دین نسبت انسانانو ته کړله چې ستاسو دین دی. د دې مطلب دا ده چې ټوله پیدې ستاسو ده، که ټول خلک ګمراه شي د الله تعالی سره رانولی نه شي. بیا فرمایي چې دا ستاسو ته باندې د خپل نعمت انتها وکړله. مطلب یې دا دی چې دغه دین در تک تاسو ته رسول دا زما احسان دی په تاسو باندې، د بل چا دخل په دې کې نشته، د الله تعالی خصوصي احسان دی. بیا وایي ورضیت لکم الاسلام دینا، ستاسو دپاره مې ستاسو دین د قانون دپاره انتخاب ته غوره کړه، د قیامت دپاره په دې کې به تبدیلي ترمیل نه راځي. د دې آیات نه په خپله معنی د اسلام اهمیت او فضیلت معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: جبرائیل السلام وایي ما ته راغی، ما مې تپوس وکړو چې دا راته ووایه چې ستا مرتبه لویه ده او که زما مرتبه لویه ده. نبي علیه السلام فرمایي ما ورته وویل چې زما مرتبه به ستا نه ځکه لویه وي چې الله تعالی ته زما د خدمت دپاره رالېږلی. جبرائیل السلام وویل دا خبره دې رښتیا وکړه. بیا یې رانه دویم تپوس دا وکړو چې ستا مرتبه لویه ده که د دین اسلام مرتبه لویه ده، د احکامو مرتبه لویه ده. نبي علیه السلام فرمایي چې ما ورته جواب ورکړ چې زما د اسلام مرتبه ډېره لویه ده، ځکه زه الله تعالی د اسلام د خدمت دپاره رالېږلی. دغه عظیم احکام الله تعالی په یو محفوظ شکل کې په پوره تشریح او وضاحت سره الله تعالی موږ ته راورسول. دا هغه لوی احسان دی چې د دې شکر موږ په هېڅ صورت باندې ادا کولی نه شو. عزتمندو، یو طرف ته کې د اسلام هغه دشمنان دي چې کوم ښکاره په ښکاره باندې د اسلام په دشمنۍ کې لګیا دي، هغه یهود او نصارا او کافران دي ښکاره په ښکاره باندې. د هغوی نه خو زموږ هېڅ ګیله هم نشته، هغه هسې دشمنان دي. الله وایي زما هم دشمنان دي، ستاسو هم دشمنان دي، موږ پېژندلي دي. دویم قسم دشمن هغه دی چې موږ ته په نظر باندې نه راځي چې هغې ته شیطان وایي. دریم قسم دشمن هغه دی چې هغې ته نفس وایي. او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: المجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله. بهترین مجاهد په تاسو کې هغه دی چې د خپل نفس ته د الله د رضا لپاره مقابله وکړي او په شریعت باندې عمل وکړي. لیکن د دې نه وروسته یو بل دشمن دی چې هغه زموږ سره یو ځای ژوند تېروي، په انسانانو کې دی. قرآن هغه هم مخاطب کړی دی چې ولا تلبسوا الحق بالباطل، د حق سره باطل ګډوډ کوئ مه. او د دې خلکو مبارکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوره وضاحت سره بیان کړی دی. امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې په معاشره کې، په اسلامي معاشره کې چې کوم خلک د دین داعیان ګڼل کېږي دا په درې قسمه باندې دي. یو قسم خلک هغه دي چې هغې ته حق پرست خلک وایي، چې هغې ټول ژوند هر څه د اسلام نه قربان کړي دي.
او په دې لاره کې خپل سر مال هیڅ شي خاطر هم نه کړی. لکه صحابه کرام او تابعین او د ډېرو علماو تاریخ څخه مخې ته دی. دویم قسم علما هغه دي د دین داعیان چې هغوی د خپل دنیایي اغراض په مقاصد په خاطر باندې ډېر احکام پټ ساتلي دي، چاته یې نه دي ښودلي چې څوک خفه نه شي، مشکلات پیدا نه شي او ځان له کار نشم کتلی او یاره د دې خلکو قبرونه ځان لري زما ځان لري ځان له ولې خفګان جوړوم. دې ته مداهنین وایي. امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ته مداهن وایي یعنی حق پوره نه بیانوونکي، دا خلک ګناهګار دي. دریم قسم چې کوم دي په دې معاشره کې هغه علمای سوء دي. علمای سوء هغه خلک دي چې الله تعالی په دې آیتونو سره مخاطب کړل چې ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق د باطل سره ګډوډ کوي. ما حق د باطل سره ګډوډ کول دا کار د عوام خلکو نه دی، د هغه خلکو چې په دین باندې پوهیږي او قصدن عمدن د دنیا د محبت د خاطر نه د تعصب په بنیاد باندې هغوی حق او باطل ګډوډ کوي، حق ته د باطل رنګ ورکوي او باطل ته د حق رنګ ورکوي. عزتمندو امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي عوامو ته وایي که تاسو دا خلک نشئ پېژندلی چې کوم علمای سوء دي، وایي د وخت باطل صحیح کوئ چې د باطل غشې په کوم ځای کې لګېدلی ته د حق وځي، دی په ښکاره پېژان دی. په دغه سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت پیشنګویي کوله. صحابه کرامو ته فرمایي چې دا امت په 93 ډلو ته ورسېږي. په 93 ډلو کې به صرف یوه ډله جنتي، باقي به ټول جهنمیان. صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې په دې کې حق پرست خلک موږ څنګه معلومو، دا به څنګه پېژندل کېږي؟ صحابه ډېر هوښیار خلک وو. ګوره داسې ونه ویل چې دا باطل خلک موږ څنګه پېژنو، ځکه باطل ډېر زیات دي، د باطل په ترکرو د ضرورت نشته. حق چې ته معلوم کې باقي باطل په خپله باندې واضح شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق دې ته ویل کېږي کومه ډله جنتي ډله ده په حق باندې ده، نو دعوت هغه خلک چې ما انا علیه و اصحابي، په کومه لار چې زه روان یم زما عمل دی او په کومه لار چې زما صحابه کرام روان دي، دغه خلک چې کوم دی دغه لاره حقه لار ده. باقي چې څومره خلک دي په باطله باندې دي. عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه لاره چې کومه لاره باندې تګ کړې وي هغې ته سنت رسول ویل کېږي. سنت طریقې ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه. په کومه لاره چې صحابه کرامو تګ کړی دی د صحابه کرامو جماعت ته الجماعت وایي. په دې وجه باندې صحابه کرام تابعین تبع تابعین ټول مجتهدین په دې باندې متفق دي چې دې ډلې ته نوم ایښودلی شوی دی اهل السنت والجماعت. هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان دي او د صحابه کرامو په لاره باندې روان دي. دا یوه ډله جنتي ده، باقي چې څومره هم دي دا باطل خلک دي او دا ګمراه او بېلارې خلک دي. علامه قطزاني رحمه الله په عقایدو باندې یو مستقل کتاب لیکلی شرح العقاید النسفیه. دې کتاب په اول سر کې دی وایي چې دا کتاب ما د کافرانو په مقابل کې نه دی لیکلی کوم چې د اسلام ښکاره دشمنان دي، بلکې ما دا په رد د فرق باطلو کې لیکلی دی چې ځان اسلام ته منسوب کړی دی او باطل خلک دی خلک بېلارې کوي، ګمراه کوي. عزتمندو زه به یو څو اهم اصطلاحاتو باندې تاسو پویومه. اوله دا ده چې صحابه کرام تابعین تبع تابعین څومره چې خلک وچرېدلی دی دې د اهل السنت والجماعت دی. اهل السنت والجماعت طریقه دا ده چې په کومه لاره باندې نبي علیه السلام په خپله تګ کړی د مرګ د وخته پورې او کوم خلک لاره باندې صحابه کرامو تګ کړی دی. اوس دې خبرې ته راشه، ډېر خلک په دنیا کې د حق دعوې کوي په ناجایزه باندې دي. څوک اهل بیت نوم استعمالوي، د نبي علیه السلام د خاندان نوم استعمالوي او بېلارې شوي دي. ډېر خلک په دنیا کې داسې دي چې هغوی صرف د قرآن نوم اخلي چې یاره موږ اهل القرآن یو، باقي حدیثو ته ضرورت نشته دی، دا هم ګمراه خلک دي ځکه په دې لاره باندې صحابه کرامو تګ نه دی کړی. ډېر خلک داسې دي چې هغه ځان ته اهل حدیث وایي، خو یاد لرئ زه تاسو په اهمو اصطلاحاتو پوهیم کوم چې محدثینو په هغې باندې اتفاق دی. یو لفظ استعمالیږي هغې ته وایي حدیث، یو ته وایي سنت. حدیث هغه دی چې کوم عام دی، که منسوخ یې نام حدیث دی، که ضعیف یې نام حدیث دی، که د نبي علیه السلام خپل خصوصیت د امت دپاره نه هغه هم حدیث دی. خو سنت یې صرف هغه دی چې مستقیل پرې عمل کړی د مرګ د وخته پورې او د امت دپاره تعلیم پاتې شوی. نو په دې وجه باندې موږ اهل حدیث نه یو، ځکه که موږ اهل حدیث شو بیا په ضعیف هم عمل کوو، په منسوخ هم عمل کوو او دغه شان ده کې نبی علیه السلام کوم خصوصیات چې دي موږ به دعوې کوو چې په دې هم زموږ عمل دی، حالانکې باقي به زموږ عمل نه وي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم
خپل ژوند مبارک دسی دی ډیر کارونه دسی نبی علیہ السلام سره خاص دی امت لپاره غنښت دی لکه نبی علیہ السلام صوم وصال مسلسل روزه ولا امت لپاره ناجایز د حرام ده دغه شان نبی علیہ السلام په یو نکاح کې نه بیان موجود وي د امتی لپاره سلوونه لپاره حرام دي ناجایز دي نبی علیہ السلام معراج په موقع کې پر اسمانونو ته لاړ موږ د زمکه نه یو پټو چته دی نشو دا د نبی علیہ السلام په سوچ ته زموږ لپاره نه نو موږ اهل حدیث نشو ډیر روایت د سری د اسلام په ابتدا کې واقع کې منسوخ شوی دي حکم یې بدل شوی دی ډیر روایت د سری سندونه ضعیف دي د خلکو نه نقل چې قابل اعتماد خلک نه دي حدیث ته موږ وایو په حدیثو کتابونو کې نقل دي قابل حجت نه دي حدیث دی او سنت نه دي په دې وجه باندې موږ اهل حدیث نشو موږ اهل سنت شو موږ صحابه کرام قول په ځان د پر دلیل وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه رسول په شان ته کې چې کوم یو بس روان په تاسو په حق باندې عزتمندو زمون په دې علاقه کې د الله رحم دی شیعاګان نشته دی قادیانان په دې ځګونو کې په الحال نشته دی اگر چې یو بل فتنه شروع کېدل واره د دهریت فتنه د چین نه روانه ده او زه په ځای باندې په میدان کې په دې علاقه کې کسان پیدا کړي د دهریت لپاره کار شروع شوی دی دغه شان د لیبرالایزم کمونیزم سوشلیزم لپاره په سوشل میډیا باندې کار شته دی په عملاً میدان ته رسول نه دراوتلی دغه یو بل فتنه د پسپینه جامه کې کار کوي چې هغه فتنه د خوارجیت دا خلک دي امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر قرطبی کې فرمایي یو مشهور تفسیر دی قابل اعتماد په ټول دنیا کې دا قابل او مقبول تفسیر دی امام قرطبی رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې لیکي چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دین وی الله تعالی د حجۃ الوداع په موقع باندې د دین مکمل اوس د دې نه بعد نه پیغمبر راځي د نور وحی راځي حالانکه مسائل جدید ماډرن پیدا کیږي نوې پیدا کیږي لکه مجاز کې پر سړی ناشته مانځه ټیم دی کم تر ته مونږ کوي او دې باور څنګه کوي او دې استدلال کوي څه حکم دی د قبله څه حکم دی جس پر اسمان کې روان دی دا شان یو سړی بل اینه ور کوي پټری په لګولې د ټری په اینه ور کوي دا جایز دی کنه جایز ده رمضان مبارک میاشت کې سړی ستن کوي ستن څه حکم دی حدیثو کې څه ثبوت دی نبی علیہ السلام صرف دې باره کې سوې دا جدید مسائل دي نو چې کله مسائل جدید پیدا کیږي او وحی نوی ناراضي د دې لپاره الله تعالی په دې امت باندې یو بل احسان ورکړي او هغه احسان د اجتهاد دی دې امت الله تعالی مجتهدین ورکړي مجتهدین هغه خلک دي چې قرآن او د حدیث د کلیات او مسائل لېستي شي هغه مسائل چې قرآن او حدیث کې صریح مونږ ته نه ښکارېږي خود هغه د اصول د راوځي هغه اصول باندې مونږ پوهیږو نه ازمون کار نه دی داسې مجتهدین الله تعالی دې امت ته ورکړي اوس مخکینی امتونو کې داسې مسله وه چې کله به یو امت پکې به انتشار پیدا شو مسائل پیدا شو نو بل پیغمبر به راورسېد هغې ته به وحي وشو اوس وحي نه راځي نو مجتهدین الله تعالی پیدا کړي د امت امام قرطبی رحمه الله فرمایي په مخکینی امتونو کې مجتهدین نه وو د مجتهدین دشمنان هم نه وو دې امت کې چې کوم دی الله تعالی اجتهاد پیدا کړی دی مجتهدین شته دی نو یوه ډله به د مجتهدینو دشمنان او په دې وجه باندې دا امت د 2 اویاو ډله نه 3 اویاو ته ورسېدو مخکینی امتونو به چې ګمراه شو 2 اویا وو دا به 3 اویا په دې کې به د مجتهدینو دشمنان عزتمندو تاسو په خپل باندې اندازه ولګوئ هغه خلک چې هغې د قرآن او د حدیث سره هېڅ واسطه په کیلومتر فاصلې او سره نشته د هغې حرکتونه او دینداري تاسو ته معلومه ده هغې وایي چې موږ په قرآن او په حدیث باندې عمل کوو او مجتهدینو د داسې خوشي نومونه استعمالوي زه په خپله باندې نشم ویلی پروس کال مرخاڼۍ علاقه کې داسې کسان وو چې بس دعوه یې وکړله ګورا مولوي صاحب په دې باندې ګواه دی چې یو کسان پاسې د ویلو چې موږ د پیغمبر امتیان یو موږ د صحابه کرامو بالکل قایل نه یو نعوذ بالله او د دې هره پورې بس سیوا شو ویل صحابه کرام د کمې باغولې دي دا انتشار دا فتنې دی علاقو ته چاره دا فتنې څوک خوري دا د اسلام سره څومره په صداقت باندې دي عزتمن دوستان چې د اسلام ایمان معلومول ضروري دي دغه سي د دې دشمنان پیژندل هم ضروري دي او دغه شان د حفاظت او دفاع هم انتهایی ضروري ده ځکه اسلام هغه نعمت دی چې د دې شات د ډېرو لکونو ځوانانو قربانۍ پرتې دي د ډېرو شهیدانو د ډېرو کونډو اوښکې پرتې دي دا داسې په اسانه باندې د رسم رواج په شان کې نه دی رارسېدلی چې په دې به هر حکم به خلک عملي کوي څوک به د سنتو نه منکرېږي څوک به د واجبو نه منکرېږي څوک به یو حکم باندې حملې کوي څوک به بل حکم باندې حملې کوي موږ به خاموش چوپ ناست یو چې دا خاموشي ښه شی دی خبرې مه کوئ دا مداهنت دی دا ګناه ده د اسلام حفاظت او دفاع د هر مسلمان فریضه ده نو په دې وجه باندې زه ځینې خبرې ضروري ګڼم چې هغه تاسو ته وړاندې کړم
اگر چې شپه کافي ناوخته شوې ده ما تاسو د دیندارۍ د محبت هم کافي احساس دی ما تر دې اندازه لګي چې په دې غرونو کې تاسو د قرآن سره دومره مینه ده چې خپل حافظان لرئ خپل عالمان لرئ د دې یونس په دې ټیم کې تاسو موږ ته د سره د دې ټول ورځې کارونه کړي روزه نیول او خبر ستړي مې بیا موږ ته ناس ما تاسو هر څه معلوم دي ما سره احساس دی چې تاسو بستړي شوي یې خو به هر حال یو څو خبر مختصر کوم غواړم تاسو وخت زیات وانه لمه زما عرض دا دی چې کافرانو چې کوم اتحاد کړو عالمي اتحاد د نړۍ په شکل او د مسلمانانو په اهم مرکزونو باندې حمله وکړلې خپل ځان یې ستړی کو خپل وسایل استعمال کړل او دغه شان دغه ډېرې کګړې په کې د دې مردار شوي خاور شولې خپل ماتي تسلیم کړله اوس هغه نشي کولای چې د مسلمانانو سره مخامخ مقابله کې نورې سواخلي او سړي خرابې اوس یو بل شي ته محکل چې فرقواریت او د مسلمانانو اختلاف دغه اختلاف باندې د دې په میلیونونو خرچه کیږي تاسو سبا په ویډیوګانې تاسو کتلې یا باندې کتلې چې په 13 بجټ کې ټرم د دې خلکو لپاره $20 بلین بیا ایستلې دي وهابیت نشر اشاعت لپاره او د دې لپاره بسونو کارندې بیا پیدا کړې دي دا یاد لرئ چې کله یو فاسق فاجر باطل یو علاقه باندې حمله کول غواړي دا علاقه چې کوم لچر کوچر خلک یې استعمالوي او دا علاقه چې کوم معزز او محترم خلک چې کوم د معاشري سره وفاداري د اسلام سره وفاداري هغه باندې ارڅ کویږي چې دا د لچر کوچر سره لاس نه کوي نو لچر کوچر دې لپاره پیدا کول ضروري شي په دغه وجه باندې خيسته نمونه استعماليږي د قران او د حدیث نمونه او دوکه در کېږي چې په عربو کې دا مسله شته دي دا څه په سمونو خبرې شته دي زه د هغې یو مختصر وضاحت تاسو ته کوم یوه غټه لانجه روانه ده چې تراویح څو رکعته دي او شته او که نشته یو وخت دا فتنه وچلېدله اول تاسو په دې پوهېږم چې تراویح د کوم وخت را روانې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې روایاتو لیکلي دي چې 3 شپې تراویح وکړلې خلکو له 6 رکعتې وکړې څلورمه شپه چې خلک راجمع شو دومره زیات او مسجد نبوي کې نه ځایېدل په دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راونوت خلق انتظار ډېر وکړ تر دې حد پورې چې چربان شو سحر شو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووت نو خلکو ته خپل وزر وړاندې کو نبی علیہ السلام ویل ما ته پته و چې تاسو راغلي انتظار کوئ زه ځکه راونوتلم ما څه دا احساس و چې که دننه راوتی وې نو کېدای شي به تاسو پره شوي وې بیا به ډېر خلکو دا کولی نه شوې خو به فرض وي نو ګناهګار یې دی زه راونوتم د دې نه وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې ارتداد شروع شو او ځای په ځای خلک د زکاتونو نه منکر شو د یو حکم نه منکر شو د بل نه منکر شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ په جهادونو کې په جنگونو کې تیر شو عمر فاروق رضی الله عنه خلافت را ورسېدو نو هغه زمانہ کې عمر فاروق رضی الله عنه ابي بن كعب راوستو رضی الله عنه او دوی ورته امام ته بس بشل کا تراوی کیږي ولکونو صحابه کرام موجود دي د صحابه کرامو شان دا او چې په معمول خبره به شک راغی نه به خودانه حل کوله دي خدا ابوبکر د عمر فاروق رضی الله عنه مخالفت اچا همونه دا دلیل له د اجماع د صحابه کرامو د خلفای راشدینو دا چې شل رکعات تراویح د غزوی ثابت د عثمان رضی الله عنه زمانہ کې هم شل رکعات وشولې د علی رضی الله عنه زمانہ کې هم شل رکعات وشولې په دې معنی دغه هیڅ اختلاف نشته د امام شافعی رحمه الله په نسبت باندې شل رکعات دي د امام احمد بن حنبل رحمه الله په نسبت باندې شل رکعات دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې شل رکعات دي د امام مالک رحمه الله په نسبت باندې شپږ رکعات دي ا دو رکعات والا پکې پیدا شو بیا دا غي نورستا چې کله خلافت ختم شو اسلامی نظام د صحابه کرام خلفای راشدینو دور تیر شو د سلجوق حکومت چې کوم د دنیا باندې حکومت کړل لوی حکومت تر شوی دی په دې کې انشاء الله کاته سلجوق حکومت د سقوط بعد خلافت عثمانیه کوم چې د ترک استانبول نه جوړ شو ونیم سو کال قائم په دنیا حکومت کړل باقي کې هم شل کاته کله د خلافت عثمانیه خلاف یو اس CIA والا د امریکای خفیه ادارو چې کوم جاسوسي ادارې وي هغه چې کوم مهم وچلا او باغې د خبر را پیدا شوه تراویح اتر کاته د خلافت عثمانیه خلاف چې کوم انتشار جوړ شو په دې خاطر باندې چې احناف نو دوی غوښتل چې د احناف هر انداز او هر اثر دغه دښمنی وشي په امام ابو حنیفه رحم الله می ترازونه شروع شو په تراویح می ترازونه شروع شو په منځونو می ترازونه شروع شو په هر مسله باندې اختلاف شروع شو خلافت عثمانیه د قسمتین سقوط وکړو او هغه نوروسته چې کوم دی یو روایت پیرامونی چې هغه د سری روایت ته چې د عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه شوې ده چې نبی عليه السلام با د شپې ګونسنګ کا شپې ګونس قیام الليل محدثین په دې خبره باندې متفق دي چې یو اصطلاح د قیام الليل له تعجب د ویل کیږي یو د قیام رمضان د تراویح د ویل کیږي
راوی ته بوز د قیام الليل د شپې د تهجد د مونځ کړی دی. نبی عائشہ رضی الله عنها ته فرمایي چې نبی علیہ السلام پر رمضان او بغیر رمضان یعنی بروجه او بوزه په دواړو کې اته رکعات دی کول او دغه حسن ته ویل نشي. دا ښکاره دلیل دی چې دا د دې نه مراد تراویح وي. اول قیام الليل تهجد ته وایي او تراویح ته قیام رمضان وایي. دویمه دا ده کدا تراویح وي نو بده کې به دا بوزي خبر غیر رمضان خبره وکړي نه وي. بیا به د سی وجه نبی رسول په رمضان کې با رکعات کول دغه حسن ته نشم ویلې. دا واضح دلیل دی چې دا تهجد مونږ دی تراویح سره هیڅ کار هم خبر نشته. کم چې باطل خلق دی ولا تلبس الحق بالباطل هغه ویل دي مراد تراویح دي. ځکه دا تراویح هم د مغسل نه وسته شپې کې خو د محدثینو اصطلاح ده. امام ترمذی رحمه الله نور مفسر محدثینو چې کوم ځای کې قیام رمضان نه وړي د پسې قیام الليل هم راوړي دي. کدا یو شی دې لپاره به یو باب قیام کړی وي خدا جدا جدا رزق او بابونه جدا جدا راوړي دي. دا د څه لپاره ته رکعات وشي سنجر به وشي به حدیث او عمل به وشي کنه شل رکعات وشي. اصل خبر د امت انتشار امت کې بې اتفاقی پیدا کول دي او دا د قرآن کې سره د تاسو اختلاف وکړو په تاسو خبرې حکم تاسو به الله ختم او د کوم ځای نه چې بې اتفاقی ورته شوې ده د مسلمانانو په ولې ځکه باندې شرعي نظام نشته. په دې زمانہ کې په اسلامي ملکونو کې اسلامي احکام انتهایی مظلوم دي چې هیڅ عمل پې نه کېږي. تش براینام نو احکام دي او قرآن د جماعت پورې محدود دی باری کار نشته دی او په پوری دنیا کې مسلمان مکمل مظلوم د ستاره په خطر کې دی ژوند تیرولې نشي. اگر چې موږ ډېر غړي داوی کوو چې یاره موږ ډېر مخکې تللی یو ډېره ترقي موږ کړله موږ دا شی جوړ کړی هغه هم جوړ کړی دی. ترقي هغه وه چې د یوې زنانه باره کې حجاج بن یوسف ته رپورټ راغی چې دا د وخت لوی ظالم هم تېر شوی دی خو غیرت اسلامي غیرت ته سلام دی چې د سن په علاقه کې یو یهودي یو سیک ولمساو او د اسلامي قافلې د مسلمانانو د قافله کې د یوې زنانه نه صرف لوپټه راغلو د بشارت باندې او چې کله محمد بن قاسم له دې نه خبر شو چې زما یو خور نه بس سن علاقه کې چې کفري علاقه ده د اسلام پکې نوم نشان نشته لري خو د مسلمان خور لوپټې د چا لاس اچولې دی نیغ پاسې او چې کله پاسې تاریخ لیکلی دی نقشې راووختله د دنیا نقشه او د سهار پورې نقشې ته نیغ ولاړو چې د سن کې علاقه کوم طرف ته موجود دی په کوم علاقه کې دی نور عادت دی نور پریواته ته کوم ته تذکر ولګو چربام ته نږدې معلوماتو د جسن په دې ځکه کې نقشه په دې نقشه کې دی نظر راوغسته په دې نقشه کې ورمنډله سورې پکې وکړو او محمد بن قاسم راوغتو نور کسان چې فوري ورسېږي او د زنانه تاسو کوي او دغه ظالم گرفتار کې موږ ته حواله کله چې د سن حکومت نه تاسو شو هغه ورته ویل دا ویلي غونډګان نظام په لاس نه رسېږي محمد بن قاسم ورته ویل صاحب لاس نه رسېږي د مجاهدینو په لاس رسېږي او په سم باندې حمله وکړه چې هغه زموږ د ټول د مسلمانانو یو سبب هم جوړ شو دا غي نه رسېږي دې ته ترقی ویل کېږي. ترقی هغه و چې کله خلافت عثماني قائم وو سقوط تقریبا یو نیم سرکار خوښ کېږي چې د محمد بن عبدالعزیز کوم چې د ریاض اوسېدونکی دی شریف حسین د مکې والا او دغه شان محمد بن عبدالوهاب د هم د ریاض اوسېدونکی دی د دوی په مشترکه حکمت عملي سره د CIA سره خبره شو او د اسلامي نظام د خرابولو لپاره د خلافت عثماني خلاف بغاوت کړی دی. د هغوی د بغاوت نه وروسته چې مسلمانانو کې بې اتفاقیان او ریاستونه جوړ شو تر هغه ورځې راهیسې خلکو د خوشحالۍ ورځ لیدلې نه ده خو د دې نه مخکې چې کله د دوی د اقتدار نه راغلی تاریخ لیکلی دی چې په 900 کاله کې څوک ثابتولی نه شي چې مسلمان له چا یوه څپېړه ورکړي دا څوک ثابتولی نه شي. داسې روب او د مسلمانانو په دنیا باندې قایم و د مسلمانانو اقتصاد په دې لیول باندې و چې خلافت عثمانیه کې داسې څوک نه پیدا کېدل چې له زکات او عشر او سرسایه ورکړي وي بیت المال ته حواله کېدل او بیت المال به بیا په جمع موسم کې دغه دانې وړلې د غرونو په سرونو باندې به اړولې چې یاره کم مارغان په جمع کې الوز د جاغې ته مشکلات دي. زموږ اقتصاد په دې لیول باندې دی ډېر مزید په دې خبره مخکې نه ځم خو چې زموږ ته یو کس چې کوم دی چې صرف واده وکړي د هغه د ژوند اساسي ختم شي چې صرف د یو کور جوړ کړي د هغې نه بعد د ژوند ختم بیا پکې نورسته نه وي دا د ژوند ټوله ګټه وټی صرف په هغه زمانه کې به چې څوک ځوان شو او حکومت ته اسلامي عدالت ته به درخواست وکړو حکومت په دې لپاره مناسب قیمت باندې واده وکړو په دغه واده باندې بالکل خرچه راغله چا ته به د کور ضرورت و اسلامي نظام به د بیت المال نه جوړاوه در اسلامي حکومت فریضه ده دا کمی ادري چې د خلکو ادري نشته په ډیرانو کې مړي خخې پټو کې خخې هر کلی ته هر مقلې ته ادره پیدا کول دا د حکومت ذمہواری ده هر مقلې ته جماعت جوړول دا د بیت المال ذمہواری ده دا غیر امام او د مدرسینو اخراجات در بیت المال ذمہواری ده اسلامي کتابونه چاپ کول شایع کول هر چا ته رسول قانونونه دا اسلامي حکومت ذمہواری ده. موږ د بدقسمتۍ نه په ټوله دنیا کې د کرکټ دپاره پیسې لرو رډم خانو دپاره ډم چورو دپاره یې لرو د سینماګانو دپاره لوی لوی فنډونه وځي
خو د مدارسو دپاره پکې په ژوند کې یو روپۍ نه وځي. جماعتونه موږ په خپلو چاندو باندې جوړوو. زموږ جماعت د بیل نه هم محفوظ نه، د ټي وي بیل پسې هم راځي د بدقسمتۍ نه، او بیا هم په دغه بدقسمتۍ کې موږ اخته یو. عزتمندو، نه سر محفوظ دی، نه ایمان، نه مال، هېڅ شی. هر سړی په بېسکونۍ بې اطمینانۍ کې دی. قرآن د هغې نسخه ښودلې ده چې من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. هغه څوک چې زما د قرآن نه د آسماني کتاب نه مخ اړوي، محدثین او مفسرین په دې باندې تحقیق کړی دی. قرآن نه مخ اړول په 3 قسمه باندې دي. د هغې ناظره نه ویل، د هغې علم نه حاصلول، هغه په دنیا باندې هغه حکمران نه منل، دا د قرآن نه مخ اړول دي. په دې کې چې چا تلاوت نه کوي مخ یې اړولی دی، څوک یې علم ابس ګڼي هم مخ یې اړولی دی، څوک د قرآن د حاکمیت دپاره کار نه کوي چې قرآن نظام نه قایم شي، دی هم مخ اړولی دی. او دا د قرآن سره ډېر لوی ظلم دی چې په هر سندره ویلی کېږي دنه قرآن وایي حرامه ده، بار ویلی کېږي. دنه قرآن وایي سود حرام دی، بار خپډاګه باندې کېږي، قرآن یې مخنیوی نه دی کړی. دا موږ د قرآن سره انتهایي ظلم کوو، علاقې د احکامو سره انتهایي ظلم کوو. په دې وجه ما وړاندې وویل چې په دې ملکونو کې اسلام او اسلامي احکام مظلوم دي، او په کفري دنیا کې مسلمان مظلوم دی. زه نور ستاسو وخت نه اخلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.